أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. سورة احزاب مخی آیتونو کی تذکرہ د دې و چې خپلو کورونو کې په عزت سره اوسئ، خپل کورونه لازم ونیسئ، بهر ته موځئ بې ضرورته، او چې کله اوځئ نو د جاهلیت په طریقې باندې موځئ. منځ قائموي، زکات ورکوي، د الله او د الله د رسول اطاعت کوي. بلا د علم حاصلولو خبره وا چې علم حاصلوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان دي ناغي ته وی واذکرن ما یتلا فی بیوتکن. نو یوازې هغې ته حکم نه دی بلکې موږ ته هم حکم دی، زموږ زنانو ته هم حکم دی چې تاسو کورونو کې اوسېږئ، کورونو کې به تاسو ته لوستی کېږي. خبره د علم هغه لازمي په سړي باندې چې سړی به یې زده کوي او کور کې به ښیي. دارنګې علم حاصلول پکار دي، هغه د سړي د پاره یي که د زنانو د پاره یي، لیکن په طریقه باندې چې طریقې هغه چې هغې کې اختلاط نه وي، طریقې هغه چې په هغې کې فحش نه وي، په هغې کې مخکې چې وویل لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، په هغې طریقې باندې نه وي. نو علم حاصلول پکار دي. د قرآن او د سنت علم چې هغه د آخرت د پاره په کار راځي، نو د هغې حاصلول خو لازم دی. دلته کې وایي واذکرن ما یتلا فی بیوتکن. ورپسې تذکره کوله مسلمانان سړي دي او که مسلمانان ښځې دي، مؤمنان سړي دي او که مؤمنان ښځې دي چې دی ایمان راوړي، تابعداری کوونکی، رښتیا ویونکی، صبر کوونکی، خشوع کوونکی، صدقه ورکوونکی، روزی نیونکی، حفاظت کوونکی، ذکر کوونکی، د الله یاد کوونکی، دا صفتونه پکې. نو الله اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، الله ولا مغفرت تیار کړل لوی اجر. ورپسې خبره کوي د الله او د الله د رسول د حکم مقابله کې د یو سړي خپل حکم، خپل منمانی، خپل مرضی نه چلیږي. که یو سړی وی الله به وی کنه، که یو سړی دا وی چې نه پیغمبر دی وی کنه، زه به خپل مرضی کوم، الله وی نه، دا اختیار هیچاله نشتی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اختیار نشتی. نو چې کله اختیار نشتی، دنیا کې خو ازادي ده، دنیا کې خصوص د الله مخالفت کوي، د رسول مخالفت کوي، نو خو الله راونه نه اوچتا. نو خبره به کېږي کمزې کې
کم ځای چې د دې سزا الله ورکوي، بدله ورکوي، جزا ورکوي، نو خبره برازي آخرت کې. دنیا کې هم الله رب العزت کله کله سزاګانې سور کی، لیکن اصل سزا په آخرت کی. ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. وی گمراه شو نو د گمراهی سزا والته ملاویږي. وسوی هغه خبره چې کما د رسم باطل وا داغی تذکرہ شروع کی. زید رضی اللہ تعالی عنہ داغا واقعہ دا خبر دا. ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت بم ذکر کی خاتم النبیین. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره چې الله رب العزت کم سم مقرر کړي داغه تذکرہ وکړي. مومنانو د پارم الله رب العزت آسانی راولی داغه تذکرہ ده. بیا ورستو داوی مومنان دی الله یادای. الله رب العزت په دې معنی سمره رحمونه کړلی داغه تذکرہ کوي. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ او کله چې وی تا هغه سړی ته چې انعام کړل الله پاغه باندې، الله په انعام کړل، الله وته ایمان نصیب کړل، وانعمت علیه او تا په انعام کړل، تا آزاد کړل، یا انعمت علیه تا په انعام کړل چې تا وته زوی ویلی. امسک علیک زوجک تاوت داوی چې اوسا تا ځان سره خپل بیبي. واتق الله د الله نه یره کوا. وتخفي في نفسك او پټ ساتلا تا په خپل ځړ کې یو خبره م الله مبدیه او چې الله کار کون کې وداغي. وتخشى الناس او تا یره کول د خلقنا والله حق ان تخشى والله زیات حقدار د دې چې ته د الله نه ویریږي. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن حارثہ خبرہ مخکشی بسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا د غلامی جونے تیراو دے غلام نو لیکن چاں پٹکڑے بیائی بوستے وہ خرس کڑے غلامی تی جوڑ کڑے نو غلام د غلامۍ په طریقې باندې ژوند تیراو. نو دا خدیجه رضی الله تعالی عنها اغستو دا هغې سره وړوکې خدمت به یې کاو. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح وشو نو د هغې نه وروستو دا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ورکو چې ته به د پیغمبر خدمت کې. پدې کې یاد ده چې هغه ته پلار نکته پته ولګی دا ترونه ته پته ولګی دا خپلوانو ته پته ولګی دا چې زید رضی الله تعالی عنہ د په مکه کې ده دا چا سره دی د غلامۍ ژوند تیری. هغه راغله ځان سره څه پیسې هم راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو. وته وی ستا سره چې کوم د غلامۍ ژوند تیری دا غلام نه دی، دا زموږ زوی دی، دی موږ سره پرېږده، څومره پیسې ته اخلي والا موږ سره یې پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د اخلاقو نمونه وه. هغه ته وی چې ستاسو زوی دی، زما د طرف نه دی دغسې ځي، خو چې هغه ووایي چې او زه ځم ستاسو سره تلل غواړي نو لاړ دي شي. هغې هم خوشحاله شو چې دې نه بله اوچته خبره بله کمه کېدی شي. هسې یې راکوي
خو وایي چې د زید نه وبګې تپوس کو زید چې هغه څه وایي نو هغه شانتي به کوو. دې کې زید رضی الله تعالی عنہ راوغوښتو راغی وی دا پیژنې وی او دا مې یو تره دی یو مې پلار دی. هغې ورته وی موږ سره به ځې هغه وی نه تاسو سره نه ځم زه دلته کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې کېږم. او د غلامۍ ژوند تېروي د غلامۍ ژوند مې قبول دی د دغې ازادۍ نه او دا غلامي چې ده نو دا د پیغمبر غلامي ده صلی الله علیه وسلم. د هغه سره هسې ژوند تېرول هغه د غلامۍ ژوند کې یې نوم ښه دی. نن سبا خلک خدا خبره کوي غلامي نه منو وایي غلامي ښه شی نه دی لیکن د پیغمبر غلامي چې ده نو هغه د ټولو نه اولنی پکار ده. د ایمان د پاره غلامي دا شرط اول دی د پیغمبر چې د پیغمبر غلامي وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څه درته ویلي هغه وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د څه نه منع کړی هغې نه ځان منع کړي. مسلمانۍ کې دا شرط اول دی. موږ چې ویلي لا اله الا الله نو ورپسې محمد رسول الله دا الله خبره به منو نو څنګه به منو د پیغمبر په طریقې به منو. زید رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره نږدې کو وی دا زما نن پس زما غلام نه دی دا زما زوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په می احسان کړو چې غلامۍ نه آزاد کړو متبنای و طویلو زوی و طویلو. نو کله چې پوخا خبره دغه سره روانه و چې چاته به زوی وي نو داغه پشانتی داغه د زوی والی څنګه چې زوی داغه پشانتی بیا حق به داغه ادا کو څنګه چې حقیقي زوی دی نو هغه شانتی سمره چې معاملات براتلو نو هغه شانتی به کول. دغه خزوا دغه چاته چې به زوی ویلو هغه ښځه به ونه دا به انګور ګڼله کېده. انګور سره خو نکاح ناجایز دی په اسلام کې هم ناجایز دی نو په کفر کې هم ناجایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د پاره د نکاح بندوبست کو ورستونه دور دی. غزوه احزاب د 15 هجری دا دا دور دی دین لګ مخ کې هغه سره هغه د واده بندوبست کو زینب رضی الله تعالی عنها داغه نکاح وسره کو چې کله نکاح وشو نو د خزو هو ځان له یو مزاجي د خزو ته بعضې لګیا خزې پیغورونه هم ورکوي. د دې په زړه کې هم دا واده چې دا خو د غلامۍ ژوند تېر کړلی دی غلام دی اگر چې غلام نه خو لیکن د غلامۍ دا خو پې وکنه نوم پې پروت و د دې او دا خو د غټ خاندان ښځه وه د دې یو بل سره جوړښت رانغی. زید رضی الله تعالی عنہ بار بار راضی و یا رسول الله زما او داغه جوړ نه راضی جوړښت نه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بوته یام سکاله کا زوجک خپل بیبي ځان سره او ساته د الله نه یره کوا طلاق مور نه کی. دا خبره کېده څومره ورځې به طلاق نه ورکو. طلاق په جایز سيزونو کې د ټولو نه مبغوض ترين شی دی لیکن دا د ښځې او د خاوند د جداوالي یو صورت دی چې کله ژوند تېرېږي نه کله دا دواړه په تکلیف کې دي دواړه په خلک وایي په دوزخ کې دي ځان ته ژوند چې دی نه هغه جهنم کړلی. نو دې ښځې هم دا پکار دی چې ځان آزاد کي سړي هم دا پکار دی چې دا ښځه آزاده کي ولې په جهنم کې وخت تېروي. اوشو داسي چې آخر
طلاق ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طلاق ورنکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دلته یو خبر وکړه، وتخفي في نفسك، تا پزړه یو خبره پټ ساتله، ملا مبدیا چې الله کار کون کې داغیو، وتخشى الناس، او تیار کې د خلقنا، والله حق ان تخشى، والله زیاد حقدار دی چې ته د الله نه يرو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بوته نه خپل بیبي ځان سره ساته، الله به توفیق پیدا کی، الله به جوړخ پیدا کی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پزړه کې دا خبره وکړه دې طلاق ورکی، نو ماته الله وایي چې تو سره اوس نکاح وکا، اجزو سره نکاح کوم د معاشره بسوي، د خلک بسوي، خلک به د انګور سره نکاح وکړو. اول ته د الله حکم وایي، الله به نکاح سره وکاو د کې خلک بلګیا نور سبوي. یو طرف ته د الله حکم دی، نو بل طرف ته د خلکو پیغورونه بشي، سو به د انګور سره نکاح کو، سو بسوي لګیا. الله وایي ته د خلکو نه یریږي، خلکو نه مې یریږي، والله حق ان تخشى، والله زیاد حقدار دی چې ته د الله نه ویریږي. بعض خلکو پرې کې سنور نورې قصې کړلې، وټولې هغه منګړې قصې دي، غلطې قصې دي. بعضی خبرې پکې داسې دي چې هغه پیغمبر خو ډېر لوی سړی دی، د خپل نږدې سړي په باره کې، درو په باره کې، د پلار په باره کې څوک دا نشي برداشت کولی چې دغسې خبرې دي د هغه پلار ته څوک وکړي، د هغه د رور په باره کې داسې خبرې څوک وکړي، نور څه خبرې کوي. دا خبرې هغه څوک کوي چې هغې د اسلام سره څه کار نه وي. زمونږ بعضې تاریخونو کې داسې خبر را روانې دي چې هغه د مسلمانۍ نه دي، تاریخ باندې عام طور باندې قبضه د نورو خلکو ده، نه هغې تاریخي خبرې لیکل دي، صحیح خبره خو قرآن او سنت دي. نو دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړه کې پټه ساتله. خلک به یې نور لګیا دي، څه قصې کوي، څوک پښتو کې لګیا دي، څوک په څه کې، څوک په څه کې. ښه خبره دا ده چې دغه فضول خبرې ونه کړی شي. فلما قضا زید منها وطرا، نو کله چې پوره کو زید رضی الله تعالی عنہ دا غینا خپل حاجت په طلاق ورکو ونشوه. نو الله وی چې کله هغه طلاق ورکو، نو زوجنا کها، نو موږ هغه تعالی په نکاح باندې درکړه، الله موږ ته په نکاح کړه. لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج، دې لپاره چې پاتې نشي په مؤمنانو باندې تنګسیا، فی ازواج ادعیاهم، په بیانو د متبناګانو د دې کې چې په خله باندې وته ویلي چې دا زما زوی دی، حقیقي زوی نه، نو دا هغه ښځه انګور کېږي نه، وایي به که نه دغسې. بعضې خلک لګیا دي چاله زوی ورکړلی، چاله لور ورکړله، وایي دا د ده شوه، نو هغه پې هم نوم پورې کې دا زما زوی شو، دا زما لور شوه، وایي او دا پردی زوی کېږي نه، پردی لور کېږي نه. دلته کې د دې جنۍ د که هلک دی د باندې د مور و پلار حقونه دي، که مور و پلار یې مړه شي نو میراث کې به دې ته حصه میلاویږي، دا به حصه یې پکې. اگر که دا دو سره ظلم کړلی، پلار ظلم کړلی، مور ظلم کړلی، زیاتی کړلی او بل لی ورکړلی په ډوکوالي باندې، هغه ته هم په زړه کې دا اچولي، په وګونو کې ورته دا خبره اچول، او زړه ته ورنه ایستل ولا چې ستا پلار دغه دی، مور دې دغه ده، پردي ته وایي. پردی مور کېږي نه، رضاعي مور یا چې دا خبرې د هغې هغه احکام بل شاني، هغه احکام چې کم نسبی پلاری دا نسبی موری دا غی احکام جدا دی، او کم چې رضائی موری رضائی پلاری دا غی احکام جدا دی. بعضی کی یو شانوالے بھئی بعضی مسائلو کی، لیکن ډیر احکام داسی چا جدا جدا دی. اللہ وی ما تعالی پنکا بانی آغا درکڑا لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج، دا پار دی چی پاتی نشی مومنانو مائن تنگسیا فی اسواج یادیائهم دا خپلو متبناگانو دا خضو ببارکی اذا قضو منہن و تراک لچی پورا کی آغی دا خپل حاجت دا غین پا طلاق
وکان امر الله مفعولا، کار د الله دې کړی شوی. الله چې کوم کار کوي کوم حکم کوي نه په داس طریقې باندې کوي چې چا په وامو ګمان کې ناراضي. دا الله حکم چې نه هغه پوره کېدو واله دی. الله ویلو دا رسم به ختميږي. څنګه به ختميږي؟ پیغمبر په ذات باندې به ختموم، د پیغمبر په عمل باندې به ختموم. پیغمبر له پنیکا باندې ورکړه. زینب رضی الله تعالی عنها وکړه خپل بنو سره ناستا ویو ستاسو د چا پلار په نکاح کې وکیلو، د چارور نه وکیلو، د چابل وکیلو، او زما په نکاح کې وکیل چې دی هغه الله په خپل دی. الله وی ما په نکاح مې تعالی درکړه وی. ځنور نکی دا پوره دی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، او کله چې وی تا هغه سړي ته چې الله انعام کړل په هغه باندې د ایمان، وانعمت علیه او تا په انعام کړل د متبنا کولو یا د غلامین د آزادولو. امسک علیک زوجک، تا وتوی چې ځان سره وسات خپل بیبي، واتق الله، د الله نه یره کوه، او تخفي فی نفسک، او پټ ساتله تا پزړه کې یو خبر هم الله مبدیا چې الله کار کوونکی او داغه. وتخشى الناس، او ته یره کې د خلقنا والله حق ان تخشى، والله زیاد حقدار دی چې ته د الله نه یره وکې. فلما قضى زید منها وطرا، کله چې پوره کو زید خپل حاجت داغه نه په طلاق باندې، زوجناکها، نو منګه تعالی په نکاح باندې درکړه هغه لیکه لا یکون للمؤمنین حرج، د پاره د دې چې پاتې نشي مؤمنانو باندې تنګسیا فی ازواج ادعیائهم، په بیبیانو د متبناګانو د دې کې اذا قضوا منهن وطرا، کله چې پوره کی هغه خپل حاجت داغه نه په طلاق سره. وکان امر الله مفعولا، او کار د الله دې کړی شوی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم صل على سيدنا محمد.